څونه وخت لګي؟ السلام علیکم ناظرین، زه یم ستاسو میزبان سید زاهد جان. دا وخت د دیره په یو بهترین علاقه کې چې هغې ته زخنه وایي او بالکل دا د نري خول نږدې علاقه ده. دې طرف ته افغانستان دی، دې بل طرف ته چترال دی او دا زمونږ د دیر علاقه ده. دا ښایسته مشران زمونږ سره ناست دي، دا هم د دې علاقې اوسېدونکی دی. نن موږ راغلي یو خپل لغه باندې او دلته زمونږ د دیر چې کوم مشهور سوغات دي پنیر چې کوم د شودو نه جوړېږي او دغه شانتې لسی چې د دې ځای لسی هغه دی مونږ څښو او انسان له خوب ورولي چې دا ډېر بهترین او ډېر اصلي او ډېره ښکلې لسی ده. همدغه شانتې د دې ځای پنیر، د دې ځای متر او نور سوغات چې کوم دي هغه سیزني دلته خلک ډېر زیات راځي او دا دلته جوړېږي او دیو جوړ هم کړلو او دا بیا د دې ځای نه دیو چې کوم خاص کر په دې بانډجات کې بره خلک دي هغوی د دې پنیر جوړوي، لسی جوړوي، متر جوړوي او بیا ډېر ښار ته وړي او په مختلف دکانونو کې مارکیټونو کې هغه خرڅوي او چې څونه سیلانه راځي هغه بیا د هغه ځان سره د لاهور، د کراچۍ، د پېښور او داسې علاقو ته وړي. په دې وخت کې زما سره موجود دی د دې علاقې یو مشر سپین روبی. ستاسو اول هرکلی وایو او شکریه ادا کوو چې زموږ سره نن موجود دی. ستاسو نوم څه دی او د کومې علاقې ستاسو؟ محمد خان دی، په زاخنه کې اوسېږم، یم د بریکوټ. د بریکوټ او اوسېږئ او دلته اوسېږئ. ښه دا راته ووایه نن خو تا دا شوملې هم جوړې کړلې او داسې پنیر هم جوړ کړلو او جوړوي دلته دا خلک دا کېږي او دا مشهور دی او موږ دغه شانتې که د دیر خلک یو که د نور علاقو خلک دی چې هغه دلته راځي نو هغه دلته دا په شوق خلک هم راځي، د پېښور هم راځي، د چاکسادي هم راځي، د سوات هم راځي، د هر قسم ځایي خلک. ښه نو زمونږ دې کتونکو ته چې په پاکستان کې او د پاکستان نه بعد چې څونه زمونږ خلک دي هغه موږ اوري دې ته وکړي چې دا څنګه جوړېږي او د څومره تکلیف او د څومره محنت نه پس دا جوړېږي، ځکه په دې کې دا ذایقه دا یو ګنټه نیمه کې ګنټه کې ښه تېز راکاږي، دا شلومبې کېږي. ګنټه وخت اخلي چې په دوه کسه راکاږي ګنټه اخلي، په یو کس راکاږي نو بیا خو یوه نیمه ګنټه اخلي او دا ډېر کړاو باندې دې نه بیا کوچ وباسي، کوچ بیا ولیکي، هغه نه بیا هغه شی وباسي بیا صفا غوړي پاتې شي، دا وخوټ کوي دا غوړي دا کوچ بیا د هغې د شلومبې بیا ورانې کړي متر ته حساب کړي، متر ته جوړ نو بیا غریبانان خلک جوړي بازار کې خرڅوي، څوک چې مالدار جوړ کور کې د دا خو وشوله د متر او د دغه زمونږ د دې ناظرینو سره عمده ده که چېرې ما دا اورېدلي چې دا پنیر کوم جوړوي دا بیا ډېر زیات وخلي، ډېر زیات سودا د دې لپاره. زما خیال دی چې تاسو دا جوړوئ نو په 2 3 4 5 غنټو کې جوړوئ د ناظرینو سره 2 4 5 غنټې یعنې دا خو ډېر کاړه غواړي، دا دغه دې باید په اور د فروټ او مټې پسې رانغښتې پاک بهیږي دا به دا غونډې ورو د غټ تکلیف غواړي، داسې غټ دغه باندې خوارۍ باندې. ښه دا راته ووایه دا د متر او د لسۍ خو تا خبره وکړله خو د پنیر چې کوم دی ډېر مشهور دی زموږ په ټول پاکستان کې د دیرو، نو دا څونه په اسانۍ جوړېږي، په ګران جوړېږي او د دې کې څومره شوده په دې کې لګېږي؟ دې کې ډېر شوده لګي او دا په ګرانه سازېږي، شپږ غنټو کې سازېږي وروره، دا ډېره خواري غواړي، د معمولي خواري نه غواړي. او متر خو په اسانۍ زه وکړي کېده ورانې شي شوده جو هغه متر شي، او د پنیر ډېر شوده غواړي، صفا شوده غواړي، ښه دغه غواړي. څومره شوده غواړي؟ دا به دا 2 3 ډالۍ شوده غواړي، نو 2 3 ډالۍ شوده غواړي، بس دا شپږ غنټو کې دا تیارېږي. دا چې کله ته تیاری نو دې لپاره تاسو سختې به هم ډېرې برداشت کوئ، ځناور به دغه بانډو ته به دغه کوئ که نه؟ دې پسې ګڼ اور به لګي، دې پسې ډېر لرګي سوځي، دې پسې غټ محنت کېږي او دا پسې دا به لاول چاڼې په چاڼ باندې به چاڼې او دا به بیا کپړې نه چاڼې بیا دې غټه خواري ده، دا شپږ غنټو کې لا تیارېږي. لکه موږ چې ورته څونه ناظرینو په اسانۍ ګورو همدغه شانتې نه ده چې په بازار کې موږ راشو او بس کیلو متر راکړه، نیم کیلو متر راکړه او یا دغه شانتې پنیر راکړه او ویسو کور کې ښه په قلاره باندې وکړه په نو د مشر خبره چې دا بالکل ډېر ټیم علي دا شوده موږ د چڼ نه چڼ کړو، بیا د سپینې کپړې نه بیا چڼ کړو، دا صفا شي، دا صفا شي نو بیا دې کې شپږ غنټې علي دا پنیر. ته جوخ کنه په دې وخت کې زموږ سره د دې مشهور چې په دیر کې د دکان د اسحاق
د ده نه تپوس کوو چې د دې علاقه کې دلته ډېر خلکو دلته متر هم راوړي، پنیر هم راوړي. خاص کر دا په دیر کې د پنیر لپاره مشهور دی. او مطلب دا چې یوازې په دیر کې نه، د دیر نه بیا خلک د دې نه په اډر باندې او داسې نور د پاکستان په مختلف ښارونو کې نو اسحاق ته راته دا ووایه چې په دیر کې ستا نه څونه پنیر د ورځې خرڅېږي او ته دا کم ځایونو ته ځي خلک وړي یا تاسو نور ته هغه زموږ هغه خبره او د ناظرینو سره شیر کړه. دا پنیر راځي د ورځې ماره تقریبا راځي دغه 100 کیلو 120 150 کیلو پورې راځي ماته. نو دیر کې هم دا ډېر استعمالیږي، خو دا مردان، پېښور، پنډۍ، کراچۍ پورې، لاهور، تیمرګره، خال، رباط هر ځای ته ډیلیوري آل پاکستان ته ډیلیوري کوم د پنیر. دا ماته د پنیر او د غوړو دا زه ډیلیوري کوم. او دا ماته راځي د دې بانډو نه راځي، د نری خوړ نه راځي، خنې بانډو نه راځي، دا پلاو نه راځي، دا تڼ نه راځي. څومره دیر کې چې څومره د بانډې دي نو دا ټول ماته د دې کې نه راځي. نو ډېر د دې باندې همت کېږي، د همت نه بغیر نه کېږي. دا ډېره خواري غواړي. موږ خو دا په دیر کې سوچ کوو چې دا خو ډېر اسان کار دی. هغه موږ نن څونه پیدل سفر پکې وکړو او ستړي شو او دلته راورسېدو، تقریبا 2-3 غنټې سفر دی، هغه موږ وکړو. نو د خلکو ته چې څنګه موږ ته په دیر کې دا اسانه ښکاره کېدله چې به د ښاریو خلکو ته، نو دا محنت خو هغه خلکو ته خو پته نه وه که نه؟ نه، دا خلکو ته خو پته نشته دی. دا تقریبا وایي چې د 5-6 کیلو نه 1 کیلو پنیر جوړېږي. 5-6 کیلو پیونه 1 کیلو پنیر جوړېږي. او بیا د دې دومره خواري ده، دا په اور باندې باندې کي. نو دا بیا د هغه ګرم شودی، نو دا مټې ورته راونغړي، وینځي ورته لاس پاک، نو دا داسې راغونډوي او داسې جوله کوي او بیا یې ور شودو کې راځي، بیا یې جولې کوي او بیا یې نچوړي، بیا یې جوله کوي. بیا د دې ډېره زیاته خواري ده که نه. دا ډېر په همت باندې جوړېږي. دا داسې معمولي هغه باندې نه جوړېږي چې بازار ته راوړو. خدای ته ووایه ستا اوسطن د ورځې څونه پنیر خرڅېږي، څونه متر خرڅېږي او څونه داسې د دې علاقو ماسته خرڅېږي چې هغه ډېر زموږ په دې کې مشهور دي په نورو علاقو کې؟ تقریبا وایي چې دغه 80-85 کیلو 100 کیلو پورې دا ماسته خرڅېږي د علاقو د غرونو ماسته. زه د خانکو د کم شوده چې دي هغو زه نه کتن چې کم راځي د هغو نه زه نه جوړم. ماله ټول د غرونو نه چې کم راځي نو زه د هغه ماسته خرڅوم. بر پنیر چې کم دی نو دغه 120-130 کیلو دغه وځي. متر 120-150 کیلو پورې متر وځي، دا خرڅېږي. ناظرینو، د پروګرام په اخرنۍ حصه کې د اسحاق چې کومه خبرې وکړلې د هغې مقصد دا دی چې زه هغه پنیر یا هغه ماسته نه جوړوم چې کوم په ښاریو کې جوړېږي یا په دې ښار کې جوړېږي او هلته جوړوي او بیا په هغه کټورو یا په مختلفو خانکو کې چې دا کېږي چې موږ د خانکي وایو، نو په هغې کې هغه نه دا کېږي. ما ته د دې غرونو چې دا موږ پکې نن کم ناست یو او تاسو ته یې ښیو د کیمرې په سترګه باندې، نو دې لپاره ډېر غټ محنت کېږي، ډېر کوششونه کېږي. او دلته چې کوم خلک اوسېږي د هغوی په دې خاص کر په دې علاقو کې نور داسې روزګار او داسې دغه نه وي، نو دا محنت چې د دې سره په سوونو په درزنو مال مویشي چې په هغه کې بیزي، ګډې، داسې غواګانې، د هغوی هغه شوده را ایزه کوي او د هغې نه بیا دا محنت کوي او د هغه محنت نه وروسته چې دوی کله مختلف ماسته تیار کړي، لسی تیار کړي او خاص کر بیا پنیر تیار کړي، نو هغه بیا دیو راغون کړي او راوړي دیر ته. په دیر ښار کې په مختلفو دکاندارانو چې یو دکاندار پکې غټ دکاندار دا زما سره نن موجود دی په دې پروګرام کې، په هغوی باندې خرڅ کړي، نو د هغوی ټوله د کور د کفالت دارومدار هم په دغه محنت دی، په دغه روزګار دی او دلته دا د روزګار یو اهم سلسله ده. خپل میزبان سید زاهد جان ته ورکړه اجازه ته په نوي پروګرام کې بیا ستاسو سره په بله موضوع باندې ملاویږو. الله حافظ.